الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. قرآن مقدس ختم کی دا اغا کور سعادت دے چه فکم کور کے دا قرآن ویل کے پیداش، دا اغا کلی سعادت دے چه بکلی کے دا اللہ دا کتاب ویل کے پیداش، دا اغا قوم و دا اغا ملک سعادت دے. اللہ دے دا وجود ختمنا زمان استاسو پارا دا خیر ذریعہ ہوئے. محترم کتاسو پا دی خپل محول باندے و پا دی اجوان باندے نظر ہوئی. آر پلار دا بچی سر دیر مینا کئی، ہر پلار دا بچی سر حد دا بچی لکئی، کابلوز و واسکتا و پیزانی بچی لکئی، او بچی لبیا خوراک ورکئی چه داغن طادشی لبیا موتلارو خن خسیس ہر مور اپلا داسی. محترم زمان ستاو سر دا بچو دا جسم دا تربیت کی کرشتی و دا بچو دا ذہن دا تربیت کی کرشتی. دا بچو دا جسم دا تربیت کی کرشتی چه خیستا پیزان بچی لوالا، خیستا کپڑے ولوگا، خیستا لباس ولوگا، یہ امزور کے خیستا بچے شی دا بچے دا اللہ بندشی دا پیغمبر امتی شی. دا فکر دے کڑے، دا فکر جزم سرگلے. دا جسم دا تربیت دا روحانی تربیت لازمی دے، دا اغا دا بدن دا تربیت دا اغا دا دماغ دا تربیت لازمی دے. دا بچی دا خل لباس دا خل خوراک دا اغا دا خل تعلیم تربیت لازمی دے. کہ آرکل موتا دا دے تربیت نا غافلی نو تاسو تجربه سر پدی کلی که سوچو کوئی چه دا چا بچه بالغ دے زون دا تاسو کمیں چه تاسو که دا چا بچه بالغ دے یو کس خاصی که وقت دا ہوئی چه دا تربیت ندے چه خوراک ولا ورکا، دا دا بچی تربیت ندے چه غلا خلی باسو، دا دا بچی تربیت ندے چه دا ملگر مقابلہ کی واچا و پا یو لکو پا دولا کا موبائل والا تا بچه برباد کو، دا تا بچه برباد کو ضرور کرنے دا بزان لا خرچہ کے دا خرچہ کوا خلار شدید ازدکا پسرو کسدانی کسڑیو آغا با تربیتو جی آغا دا تانی کسبق ازدکا خول خطا کو موسمی خطا کے اخری پوندگی ہو لرزئی دا معشوم با آغا پوندگی دے دشتیر آون بے بیوین سکتا بیا بے داخل دا چا بچه بیا با ایزان بلامت اگا چه گوڑا دوڑا اخرد توازی ما گوڑا بتا ما بطی آقا بتا آگا سڑی کی نظر پریو اتالکا رازر اوڑے خورم باسر اوڑے ما ہوتے چرا لدے وطوی دا کم چولے کے دا غستے ہوتے ہوئے جولیت خوزائی مکا جو خطی دا اسماعیل وسیب تیقا خلق داخی بلا مسئلہ دا پیدا شوا چې زما سره خرچه ختمه شوې وه چې واپس لم ستا د کور نه چې ما له کومې پیسې راکړې وې ستا د خرچې دپاره په هغه پیسو باندې ما دا ډوډۍ راغستې دا ډوډۍ ستا د پیسو ده په ولږه باندې زندګي تېره کړه. جوړ مې نه څه شو چې نن ما ورته یادو جنید بغدادي ورته وایي. جنید بغدادي چې بغدادي جوړېده دا نیات یې نه دا چې کوم دی بغدادي جوړ کړی دی دا په کپړو نه جوړ شوی پیغمبر علیہ السلام بھی دا دعا فرین دی
نو دې ترور ټولګې د مور کور ته د پیغمبر علیه السلام بیبي ته زه ستاسو کره شپه کوم اجازه راته کوئ ترور هغه ورته ویل ټیک ده خو زه به د پیغمبر علیه السلام نه اجازه وغواړم ځکه زموږ یو بستر دی چې دا هلک څه پسې راځي خو هلک خپل سوچ دا دی چې پیغمبر علیه السلام د شپې څه چل کوي عبادات یې څنګه دي معاملات یې څنګه نو چې دا یو بستری دا بالغ یې په دې باندې هلک لمونځ کړی دی هغه ورته او کړی دې بچي تربیت خبره نه کوله دا یې داخلي زوی دی بل طرف ته د تر زوی دی او پیغمبر علیه السلام د هغه د ډوډۍ تپوس نه کوي اکل الغلام یې کړی چې د بچي تربیت وي ما ورته د خپلو بچو نه خبر نن چې ما ته لاس ورورو تا ته مې چیلنج درکړو یو پلار دې پاڅېږي او هغه دې ته ووایي چې زما بچی بالغ دی او زه د خپل بچي نه 100% خوشحاله یم یو پلار یې داسې ووایي موږ د بچو تربیت نه دی کړی بچی ته چې د خېټې غم یې مه کوه د کپړې غم یې مه کوه د هغه د دین غم وکړه هغه بچی د آیاتونه یې ووایي چې دا اودس یې وکړو بیا راغلی په مانځه ودرېد دا هلک غلی غلی بولي دا ټول چل یې زده کړو چې پیغمبر داسې هغه شانې دی هم راپاڅېد هغه شانتې لاړ هلته یې اودس وکړو راغلی د پیغمبر علیه السلام ګس سیټ ته ودرېد نبي کریم علیه السلام راتاو په ښی سیټ چې یو امام یو سره مقتدي نو ښی سیټ ته دی ودرېد دا ماشوم هوښیار تربیت دی ته دې ماشوم څه زده کول د پیغمبر علیه السلام ژوند یې زده کول د شپې عبادت زندګي زده کول دا ماشوم دی چې هغه ته بیا ویلی شي حبر الامت امت کې لوی عالم بیا ډېر ژوند یې طایب کې تېر څنګه ننوتله د هغه سره بیا قبر ته ورسره څنګه پوه شو محترمو د خپل اولاد تربیت بچی جومات ته راولي قرآن ته کښېني په دین باندې کښېني عزت غواړي د الله په کتاب زموږ د راحت ذریعه ده دوه څیزونه دي داسې دي دوه څیزونه داسې یو انسان چې کوم دی په دې کې همیشه خپل ژوند لګوي ستا ژوند په دې دوه څیزونو لګېږي ته هېڅ ته روزګار نه الله تا ته ګوري چې زما دا بنده څه کوي ستا چې تمام ژوند څومره دی مشغله صرف قرآن دی پیغمبر علیه السلام فرمایي الله دې بندګانو ته ګوري دا بنده ګوري چې دا بنده څه کوي د ده تمام ژوند په قرآن کې صرف دی نو الله وایي دا نور بندګان چې ځان له څونه سوالونه کوي که نه حقونه به تاله درکوم اګر چې تا سوال نه دی کړی دا نور بندګان چې څومره څه ذکرونه څه کوي که نه حقونه به تاله هم درکوم اګر چې تا غوښتي نه دي ته په قرآن مشغول کېږي یو څیز د قرآن سره مینه د قرآن سره محبت دویم د خپل پیغمبر سره مینه د خپل پیغمبر سره مینه الله جل جلاله فرمایي انسانانو تاسو څوک په یو څیز خوشحالېږي څوک به په بل څیز خوشحالېږي تاسو د خوشحالۍ څیز دروښیي قل بفضل الله ورته ووایه د الله په فضل د الله کتاب ما تاسو له کتاب درکړو دا زما فضل دی وبرحمته د دې پلرونه به یې د دې کاکا ماما به یې د کوم کور به یې الله تاسو به وایي زما کتاب چې تا سره مې درکړی دی او زما دغه کتاب چې ستا دا بچي او ستا دا لمسی مې ورته کښېنو او نن یې قرآن وویل که ته خوشحالېږي که نه الله به دې خوشحاله شي د دې په مقابل کې البته په څه شي خوشحالېږي چې ته په دنیا په نوکرۍ په بنګلا په بل څیز به خوشحالېږي وایي نه چې خوشحالۍ څیز دا دی څنګه چې زموږ دې ملګرو ستاسو دې بچو سره خواري وکړه تاسو جومات کې مو خوشحاله وي سبق درته درښیي دا د بچو تربیت دا کلونه د هغې نه بعد یو بچی قرآن ووایي د هغې نه بعد د قرآن ترجمه یا بل څیز ته کېږي تاسو دې نه خبره دی زموږ واحد دی استاد ته مخامخ ته ګوري چې زما دا بچی خو دلته راته سبق یې ویې ولې لاړ دونه د خپل بچي نه ما ورته تپوس نه کوم دومره دین تپوس نه کوم نو چې ته د بچي نه دومره ناچار یې چې دا تپوس هم پرې نه شي کولی تا نو هغه چې کور ته لاړ شي کور کې ضرور وړي ډېر دې سره وشاړه
پلار یې وایي ښه زما زوی راوشړ بس زه جومات ته نه ځم ښه دا پلار یې جومات ته باندې شي بېوقوفه ته خو راشه دا استاذ ته نه پېژنې زما بچی دې په سر راوشړ څه چل شوی د خپل بچي ته ټول څه وکړه نو بچی ته دې خراب شي ته دا بچی راوړې زما ته یې شړلو نو ما ته څه کار کوې وایي زه خو ډرایور ما ته چې دلته پلانکوټ ودرېږم د پلانکوټ کې څو سوارلۍ وړئ وایي ډاکو نو ما ته د پلانکوټ ډرایور یې 18 سوارلۍ وړي زه د جومات ډرایور یم زه په جومات کې په زرګونو خلک ځای کوم زه خپل جومات ډکوم زه ته شوق نه ښه زه جومات الله سره ډېر ښه د څه شي شکر ادا کوې یې زما د بچي قرآن شریف ویلی دی هغه سره ولاړ دی او د هغې ختم کړی دی ستاسو شکرې ته راغلی یم او دا مټۍ هم راوړې ده مالې ستا خو مالې تا ته پته نشته چې دا هغه مونیت نه دي ښه په ناره زندګي تېروو په وچې باندې ژوند تېروو نه د چا د مټیانو په تمه یو نه د بل سیس په تمه نه د بل سیس په تمه ما ورته ویل مشره ستا بچي زما سره قرآن نه دی ویلی دا یو کال پخوا بختېدلی دی که بل ځای کې ویلی هغه نه شم ویلی خو ما سره قرآن نه دی ویلی چېرته دی وایي کور کې دی ما دې ورشه پلار ته دې ووایه چې ته لږ وختي راشه جومات ته نو مطلب یې دا و چې دی وختي راشي زه به درته کښېنم چېرې ستا دا زوی ما والی دی زما زوی والی دی چا والی دی ما دې ورشه پلار ته دې ووایه چې ته وختي جومات ته راشي هغه چې کور ته تللی دی کور کې پلار ته ویلي چې زه خو مولي صاحب جومات ته راوشړلم سړی او زه سړی باندې جومات ته راشه په کوڅه کې سره ولاړې نو ما ورته چې دا خو ما ولېږو چې ورشه پلار ته دې ووایه ستا پلار ګیله کړې وه چې زما زوی دی والی دی ته راشه ستا دا زوی چا والی دی ما خو دې پسې لېږلی دی وایي هغه خو په کور کې ویلي چې زه یې راوشړلم نو پلار یې بیا په کوڅه کې ولاړ دی وایي نه ځم جومات ته زما زوی راشړلی دی دا چې زموږ د کلي پوزیشن دی دا چې د الله په دین دې نه یې توی کړي دا به ستا دشمنان دي عرض مو دا په محترمو دا بچي د الله جومات ته راولئ د الله کتاب ته راولئ دې علماو ته کښېنوئ چې دا بچی په دین پوه شي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه اله العالمین دا چې کوم ختمونه وشو الله په خپل دربار قبول کړي دې بچو الله تعالی والدینو د کلي دپاره الله د خیر ذریعه کړي اله العالمین څو د مجمع راغلي د ټولو د ګناهونو د مغفرت ذریعه کړي زموږ څومره حاجت